ابو هريره نو فرمایي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو شو چې ما اکثر ما يدخل الجنه چې اې د الله حبیب هغه کم سیز ده چې اکثر خلک هغه جنت ته داخلي، یعنی کم یو داسې عمل دی، کم یو سیز دی چې زیات خلک به په هغې سره جنت ته داخلي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل تقوى الله وحسن الخلق، د الله یره تقوا، د الله نه یره او ښه اخلاق، په دې سره به اکثر خلک جنت ته داخلي. اکثر خلک به په دې سره جنت ته، په تقوا سره او په ښو اخلاقو سره. نو چې موږ تاسو دا دوه صفات په ځان کې پیدا کړو، هر انسان دا غواړي چې ما د جنت نصیب شي، زه جنت ته داخل شم. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مې درته حل وښود، صحابي تپوس وکړو او نبی علیه السلام مې حل وښود. د الله یره، هر حال کې د الله نه یره، د الله د حکم د هغې د نافرمانۍ نه ځان بچ کول، چې په کومو خبرو الله خفه کېږي هغه کارونه نه کول، او په کومو خبرو چې الله خوشحالېږي هغه کارونه کول، دې ته تقوا وایي. او دارنګه خسته اخلاق. او بل نبی علیہ السلام نه بیا دغه تپوس کوونکي بیا تپوس وکړو، وایي ما اکثر ما يدخل النار، هغه کوم څیز دی چې هغه اکثر انسانان جهنم ته داخلوي. کوم یو شی دی، کوم یو عمل داسې دی چې اکثر خلک به پای جهنم ته ځي. نبی علیہ السلام فرمایي الاجوفان الفم والفرج، دوه ډډ څیزونه، څه فم خوله او فرج شرمګاه، خوله او شرمګاه، په دې سره به اکثر خلک څه ته ځي جهنم ته داخلي. په دې جمع سره اکثر خلک به په دې سره جهنم ته داخلي. بد اخلاقي جمع سره دغه بد اخلاقي ده. او بل حدیث کې راځي صحابي نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شو، یا رسول الله تاسو په ما باندې ټول نه زیات کم سیز نه ډیر یریږئ، یره کوئ. و نبی علیہ السلام دا جمع مبارک داسې ونیول، هذا دا دی جمع ودیس، یعنی جبه دې څه کا دا کنټرول کا، جبه کنټرول کا بس. او بل حدیث کې راځي د نبی علیہ السلام نه تپوس وشو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې انسان ته چې څه نعمتونه ورکړی شوي دي پای کې بهترین څیز کم یو دی. انسان ته چې څومره نعمتونه ورکړی شوي دي پای کې ټولنه بهترین څیز کم یو دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته جواب کې وفرمیل الخلق الحسن، ښایسته اخلاق. ښایسته اخلاق په ټولو نعمتونو کې بهترین څیز هغه څه دي؟ ښایسته اخلاق. څومره نعمتونه چې الله ورکړي په ټولو کې بهترین څیز څه دی؟ هغه ښه اخلاق دي.